علما فرمایي چې په فتوو کې او په بل باندې په حکم لګولو کې تشدد و سختي نه وي ښه، خو کله کله انسان ذهن سرور جوړوي نو بیا د مثال په طریقه باندې ځنې پیش کولی شي. لکه اوس مثلا زه وایم که نه چې د دنیا په محکومه ګناه انسان کوي، هر انسان په باندې کفر راوځي. تو به چې مولانا سي بیخي د ور سخته کړله، څنګه په هره ګناه باندې سړی کفر راوځي؟ نو زه دله په بله راته وشم چې کسه زه دلته ناست یم، دا ټول خالتي او ته دلته یوه ګناه نه کوې، په موبایل ډایرکټ ګانا نه لګوې، ګډېږې نه په د جومات کې، سګرټ پکې نه ډکوې، څله یا به مونه ډورېږې یا به مو خطر کوي او یا به مونه شرمېږي، څه بله وجه خو نشته دی که نه. دغه شیونه درې وړه د الله رب عزت هم لګي په عام حالاتو کې. الله رب عزت ښه کسي الله رب عزت د سارزو کې موجوده راه ده نه خبرېږي او ته یوې ګونې ته زړه وشه او بیا یې کوې، د الله نه ډورېږې نه، که الله خطر د په زړه کې نشته او که د الله نه نه شرمېږي. چې کوم سړی وي چې زه الله نه نه ډورېږم دا خبره کفر ده، چې کوم سړی چې الله نه نه شرمېږم خبره یې کفر ده. یو قسم ته داسې جوړېږي چې په هره ګناه سړی کفر لوځي، خو اسلام موږ له سخته کړې نو چې تا نه وشوه غلطي و بیا یې ومنله چې ورنه شوې را په ته معاف کړې مې